اوس نو راز زه درته ښیم زه هم متکبر یم العیاذ بالله. اجي صاحب هم متکبر دی. هغه بل اجي صاحب چې هر څوک وایي زه نه یم متکبر، زه یې ورسره په اثبات رسوم. په کوم ځای کې یو څوک ستا پښتني عرف درته ښیم، پښتانه درته ښیم، و خپلې خور ته حق نه ورکوي، خور ته حق نه ورکوي. دغه تا چې د خور حق وغواړي، دا ته چې و خپلې خور ته حق نه ورکوي په میراث کې، تا ته متکبر ویل کېږي. که مولوي صاحب دی، که حاجي صاحب دی، که مشر دی، که کشر دی، راسه کور په کور باندې راسه، کلیو په معاشره باندې پوښتنه وکړه. ډېر انسانان ستا و خوندو ته خپل حقوق نه ورکوي. کله چې د خور حق وغواړي، تا ته متکبر ویل کېږي. او د خور حق په قرآن باندې ثابت دی. څلورمه سپاره وګوره، سوره نساء وګوره، هلته الله عز وجل فرمایي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الله عز وجل وایي د مور او پلار چې کوم مال پاته سو، دې ته ترکه ویل کېږي. په دې کې نارینه هم حق لري. او وللنساء نصيب مما ترك الوالدان، دا کې ښځې هم حق لري. کوم چا خپل خور ته حق ورکولی دي، کوم څوک خور په حق رسوي، کوم ورور دی چې هغه خور ته حق ورکوي او په صحیح معنا باندې چې څومره حق د دې جوړېږي دا یې ورکوي. په الله قسم که یې نوم خور د بیرې څخه اخیستلی شي. کور په کور باندې سره معلوم وي، عرف م یو دی، رواج م یو دی، ټوله سره معلوم وي. څوک خور د بیرې څخه ورور ته د خپل حق غوښتنه نشي کولی، بیا ورور راڅخه خوابدی کېږي. ورور چې په دا میاشت او په دې کال کې یو پوښتنه ورباندې کوي، یا یې ټلیفوني پوښتنه ورباندې کوي، یا یې دغه زباني پوښتنه ورباندې کوي، یا یو هغه د زکات خیره، هغه چې هم یو ډېر ځان ته مسلمان وایي، ځان ته ډېر متقي وایي، ځان ته ډېر پرهیزناکه وایي، ځان ته ډېر پلارداره وایي، هغه سړی نو ورځي په روژه کې یو څه زکات یې ور اخیستی، خور ته هغه زکات ونیسي. دا د خور حق چې دا ستا سره جوړ دی، په دا سرای کې ستا سره حق لري، دا مال کې حق در سره لري، په دا جایداد کې حق در سره لري، په دا باغ کې حق در سره لري، په دا دکان کې حق در سره لري. دغه حق دې ولې در پښو لاندې کړی دی؟ دغه خور ته دا حق ولې نه ورکوې؟ قرآني آیات دی. الله عز وجل دا وایه چې الله یو دی، دا وایه چې دا قرآن د الله کتاب دی، دا وایه چې دا لمونځ الله ذوالجلال را باندې فرض کړی دی. په قرآن کې آیات ور باندې ستا، زکات الله را باندې فرض کړی دی، په قرآن کې آیات را باندې ستا، په هغه چا روژه را باندې فرض ده، د الله د طرفه ولې در باندې فرض ده؟ په قرآن کې الله ذوالجلال وایي هغه الله دی، هغه کلام دی، هغه قرآن دی. په دغه قرآن کې الله عز وجل وایي خویندې حق لري. ولې نه ورکوې حاجي صاحب؟ ولې دې خور ته حق نه ورکوې؟ ولې مولوي صاحب دا خور ته حق نه ورکوې؟ ولې مشره دا خور ته حق نه ورکوې؟ د خور د حق پر ځای باندې ورور سترګې لاندې ځړولې دي. ته متکبر یې، تا ته متکبر ویل کېږي، ستا ځای به جهنم وي العیاذ بالله. هغه کسان درته ښیم چې خپلو خویندو ته حق نه ورکوي. ما درته ویل خور هغه عجزه بنده د الله عز وجل، د بیرې څه ورور ته په الله قسم نوم ورکه، که نوم د حق دا ور یادولی شي، د ورور دماغ خرابېږي. که چیرې خور د حق غوښتنه وکړي، خالي یې صرف پر یاده کړي، یا یې هغه غوښتنه د دې خپل حق وکړي، بیا به څوک وي دا خور به دغه پاته وي، او پر دې خور به بیا پوښتنه د ورور د طرفه څخه نه کول کېږي. قدرمنو حضارو، دا حقوق دي، دا په قرآن کې الله عز وجل و دې خویندو ته ورکړی دي دا حق، دا به ورکوي، خامخا به ورکوي. دا د خویندو حق دی. که یې نه ورکوې، تا ته متکبر ویل کېږي. دا لمونځونه پیدا نه درته کوي، دا روژې پیدا نه درته کوي، دا هغه زکاتونه پیدا نه درته کوي، دا ذکر و اذکار پیدا نه درته کوي. د
مسلمانانو حقوق لاندې کوې دا فرضي حق دی چې الله عز وجل ورکړی دی دې خور ته دا ته نه ورکوې په سبحان الله باندې ځان خلاصوې په الحمدلله باندې ځان خلاصوې په لا حول ولا قوة الا بالله باندې ځان خلاصوې دې باندې خلاصون نسته راولاړ سه دغه مال چې تا ته دومره محبوب دی او تا ته دومره شیرین دی در مور و پلار درته شیرین در خور درته شیرین در هغه قریب درته شیرین و درته محبوب ګرځېدلی د دغه حق څخه یو وارې راولاړ سه و دې خپلې خور ته حق ورته ورکړه ما درته وویل دا تکبر څه وخت په سړي کې پیدا کېږي ځای به یې هم درته وښیي زما د خولې وینا نه ده چې رب لا یزال فرمایي ان الانسان لیطغى الله عز وجل و انسان هغه وخت سرکشي شروع کوي انسان هغه وخت تکبر شروع کوي انسان هغه وخت پر چا باندې ځان نه ورکوي څه وخت چې کله الله عز وجل د خپل ځان بې حاجته وویني موټر مستا بنګله مستا بچان مستا اولادونه مستا ارڅ مستا په ارڅ باندې سنبال یم نو زه چاته ولې حق ورکم او چاته زه ولې یو چاته زه ځان کښته کم او چاته زه دا ووایم چې زه تا ته محتاج یم یو سړی بیا دا نه وایي وجه څه شته وجه دا ده چې دغه سړی پیسې لري او ځان یې سرمایهداره ګرځولی چې رب لا یزال دومره انعامات ورباندې ورکړي او دی ځان پر خلکو باندې د انعام بجای ته به راولاړېدې چې د الله ذوالجلال شکر دې ادا کړی ولی چې الله دا نعمتونه راکړي دي نو به الله ذوالجلال ته سر پر سجده سم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه الله عز وجل د إنسان بد حال بیانوي سورې بني إسرائيل پنځلسمه سپاره وګوره الله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان الله ذوالجلال وایي کله چې موږ پر انسان باندې نعمتونه وکړو په نعمتو کې یې پټ کړو موټر ورکړو بنګله ورکړو سرای ورکړو پیسې ورته ورکړو جایداد ورکړو هر څه ورته ورکړو بچان او اولادونه ورته ورکړو دا خو ټوله د الله نعمتونه دي نو اعرض ونأى بجانبه بس دا انسان یو وارې د الله ذوالجلال څخه اعراض وکړي او د الله د طرف څخه توجه کاټ کړي ويقرزي وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا نو الله عز وجل ويكلا چې موږ دای په نعمتونو کې پټ کو دای برد الله ذوالجلال نه شکرې ادا کی برد الله عز وجل و طرف ته بیا توجه نه کوي دا د انسان هغه بد حالات دي په کار خدا وا چې تا ته الله ذوالجلال نعمت درته درکړي ته یو وارې الله ته سر پر سجده سوی وای د شکر سجدي دې کښلي وای چې الله څومره انعامات را کړي دي او دا چې تا چې کله پر نعمتونو باندې شکر وکړئ بیا به د الله ذوالجلال د طرفه څخه د نعمتونو نور باران وي در باندې نور به په دې نعمتونو کې زیاتوب وي ولئن شکرتم لازیدنکم الله عز وجل وایي کوم پر د نعمتونو باندې شکر وکړئ لازیدنکم زه به یې در زیاتوم ولئن کفرتم او کمی چیرې ناشکري وکړل د دې نعمتونو ان عذابي لشدید الله عز وجل وایي زما عذاب بیا ډېر سخت دی دغه بندګانو ته بیا زه عذاب ورکوم چې کله زما د نعمتونو ناشکري ادا کوي د شکر بجای ناشکري کوي چې ما نعمتونه ورکړي روغ صحت مو ورکړي جایداد مو ورکړي پیسې مو ورکړي اب اولادونه مو ورکړي او پر هغه سربیره باندې دی د الله عز وجل ناشکري کوي د الله ذوالجلال سره توجه کاټوي د الله رب العزت و طرف ته توجه نه کوي بیا الله عز وجل وایي زما عذاب بیا ډېر سخت دی